جی ګرانو کتونکو یو وری بیا د انجم پروډکشن په شیشې باندې او په سکرین باندې تاسو ته راپورټ عظیم پیلې او سره کیمرمین فرمان وزیر او د موږ سره چې کوم شاعر ده د موږ راپورټر هم ده شیر حسن صاحب فوزک صاحب هغه هم ناسته موږ نن چې په کومې خاورې باندې ولاړ یو د سپرلی کلي خاوره ده او سپرلی کلي ماشاءالله داسې ګلان دي چې هغه د چا تعارف محتاج نه دي موږ چې نن چاته راغلي یو هغه داسې یو شخصیت ته چې یو مقام الله پاک ورکړی ده خاص کر په مروتو چې بلکې پوره په کې پی کې چې خیبر پښتونخوا چې او د موږ زوړ وختنای شاعر د موږ پلار د موږ تره هغه نام ذکر کول زه وایم چې ما دپاره وکړم دا به ډېر کمي بلکې که ووایم چې دا د مروتو یو پهچان ده بلکې د مخکې زمانې چې کوم شاعرانو دمساز مروت و ګلزار علم دو خیال محمد دو چې هغه به د دو سندرې ویلې او مروتو چې میداني مجلسونه کول نصر الله شاعر هو سلیم بیا شاته پچې راغی ګلوکاران نور ډېر دي خدا د مخکې زمانې چې کوم ګلوکاران وه د هغو به د دې چاربیتې ویلې دسونه به ویله غزل روبه یعنې څوک جي چې د دغه علاقې عصمت الله سپرلی خیل نو سپرلی خیل عصمت الله صاحب په حجرې چې موږ موجود یو نو رادرو مو عصمت الله صاحب سره موږ پته کوو چې د موږ مروتو یو پهچان ده بلکې ادب ستوری هم ده او الحمدلله الله پاک داسې یو مقام ورکړی چې چیرته نام واخلې نو چا نه پټ نه ده او اوسه پورې د غزل ماشاءالله چې اروې ته به وایه که دا د اوس لیکلی غزل یو داسې شای ده چې ټول عمر چې نه ورکېږي کنې تاسو به کتلي په ټي وي باندې چې د کوم نن سبا ګانې راغلي څوک په غرو ختلي څوک په مځکې ولاړي څوک اوبو چې ولاړي دا که ډېره زیاته وي نو 15 دینې واوري نو غزلي چې 30 سال بعد وایه اروې ته به وایه که دا نن ویلی شوی نو ردور ما ول موږ د سپرلی کلي خاورې چې ولاړو د موږ سپرلی خیل عصمت الله صاحب ته رجوع سلام وتکو السلام علیکم خدای خوشحال خدای ماباد خدای مو ټولې سمې ټولو یارانو ته مال سره سلام شکر عصمت الله صاحب لشکي आवाज معمولی خراب تا خو د موږ شکریا ادا کړه او د ټولو یارانو ته د موږ له طرفه سلام ووي د سره د بچای ناست اختر جو السلام علیکم وعلیکم السلام لاس راکه جی اول شی برابر جی تا نام ما نام جی شمال خان ده زه خپله هم شاعري مایري کوم خو لکه پلار مې بیمار ده هغه د آواز خراب تا او لږکي زړه تکلیف ورته خو الحمدلله چې هغه زړه بیماري اوس لږکي ګزاره راخیستې ده موږ دته علاج لا هغه شروع کړی ده له پېښور نه سلطان محمود نه هغه ډاکټر صاحب خدای دې د قدر وکړي لکه د سره ډېر هغه کوي رعایت کوي له هغه نه مثال موږ یې نه پرچی په واټساپ باندې ورلږو دی له هغه نه دوایو ته بدلوي ځکه چې دوی ویله چې دی خو داسې شخصیت ته چې دغه ته خو د تکلیف ورکول چې دي دا ډېر هغه خبره ده چې دی پېښور ته جي راځي خدای پاک دې د قدر ډېر عزت وکړي او موږ ډېر سلامونه هغه ته هم وایو او تاسو شکریا هم ادا کوو چې تاسو موږ ته دلته خپل جي ته راللو او مثال موږ هغه مو مثال مجلس خلکو ته مو وړاندې کړو د تا تخلص ستاسو سره که صرف نام نه تخلص خو تر اوسه پورې ما نه ده کړی خو لکه سپرلی کلي پېچان سره الله د پلار په مناسبت سره موږ حواله ورکوو که هغه چینل ته یې که دغسې عام هغه ته یې مثلا څرنګه حواله ورکوو لکه موږ د سپرلی کلي د عصمت الله سپرلی خیل بچایې له هغه مثال لکه هغه نام خو الحمدلله چې ټول پاکستان پیژني او بله ورځ موږ چې پېښور ته تلو د ده په نام په وجه خدای پاک موږ ته لکه چېرته تکلیف له کار چېرته سهولیات له خدای پاک جوړ کړلو او د ده پېچان لا د ده غله او کاره چې مثال چېرته به ورتللو نو الله تعالی به موږ ته هغه جوړه دی بیا پېژانده ګرانو کتونکو د عصمت الله سپرلی خیل صاحب بچای ماشاءالله موږ سره ناسته الله پاک یو قابلیت ورکړی ده اکثر موږ کتلی دي په مروتو چې بلکې چې چېرته هم شاعران نو چې دا یې مټ چې د شاعري په غږي پاتې سي دغه دپاره د خدای دې وبخښي د موږ علاقې نامي ګرانې شخصیت و شاعر و افګار بخاري صاحب او د موږ در صاحب و رحمت الله در صاحب پروفیسر د موږ استاد هم پاتې شوی و داسې د موږ نه لاړه د شاتورې ول چې کوم و شیر غلام صاحب هغه لاړه او د موږ چې کوم عمر دراز صاحب و هغه هم موږ نه لاړل ښه شاعران لاړل خو شکر دی الحمدلله د ده بچای داسې یو صلاحیت لري داسې یو قابلیت لري چې که عصمت الله سپرلی خیل او کني د ده نام به 24 ګنټې روښانوي دا واحد په شاعرانو چې یو داسې شاعر ده چې د ده بچي چې ماشاءالله دا صلاحیت موجود ده نو ګرانو کتونکو را درمو وړاندې د شاعري په حوالې سره عصمت الله صاحب لږکي موږ غږو ځکه نه چې د ده بچای موجود ده اخته لږکي د زړه تکلیف ته یې له وجې د ده اواز لږکي کمزوری ده خو بهرحال فی الحال موږ د بچي سره د ده تعارف کوو د صرف د څو الفاظو چې ځکه چې ټیم ډېر کم ده شیر حسن صاحب خوځک به بیا څو پوښتنې کوي ځکه چې هغه د موږ شاعر ده نو د پلار داسې څو کتابونو نمونه موږ ته شایع کړه چې د ټول خلک یې ټوله دنیا ویني چې پلار د څومره کتابونه لیکلي دي او په څو کتابو چې د شاعري لوستې پرته ده
یاره کتابونه خو ډېر دي خو چې د جنو نامونه ماته یاد دي لکه مثال هغه زیری مې در باندې دا عمر دراز صاحب خپل اخ کړی و د د هغه نه د ده کیسټونه د ده ول غزلې اخیستې وللو اخ کړی وللو بل د اوس د سپرلی خیل پیغام ده د مروت ستوري چې هم د ذکر سلای ده ګیله چې دا د مکمل کتاب ده دا درې څلور کتابونه چې دا ماته یاد دي دا لکه د ده هغه کتابونه دي چې دغه درې د خپل دي او مثال د یو کتاب د مروت ستوري چې خو ډېر شاعرانو ذکر سوی ده یو بل تیار ده هغه هم روان ده خو لا اکثره نه ده چاپ سلی نه ده زلفې په ګریوان زلفې په ګریوان شاعري خو ماشاءالله تا ډېره بې پناه کړې ده د تا شاعري سټارټ سره تا نه به پته وکړو ابا خو د بهرحال غلط خو پته ونه کوو چې تا د شاعري کوم وخت نه سټارټ کړې وه او څرنګه دې سټارټ کړه ځکه چې شاعري یو الهام ده هر سړي ته نشي کېدی نه لیکای شي نو تا ته شکر دی الحمدلله الله پاک دا صلاحیت درکړی دا الهام الله پاک تا ته هم درکړی ده چې ته شاعر روبایي غزل دا لیکای شي بلکې ردیف او په قافیه باندې څوک اکثر پوهېږي نه ځینې شاعران دي غزل ولیکي دا پته نه لګي چې ساري چیر د پښې چیر دي د خپل یو طریقه کار ده نو موږ د تا پلار په حوالې سره دا پته کوو چې د څه وخت نه شاعري دا شروع کړې ده او ولې یې سټارټ کړې ده او څرنګه یې سټارټ کړې یاره دا خو لکه ډېره وخته نه ده موږ له یادو نه لکه بار کیسه ده لکه څرنګه ما ته چې مثال وړوکوالي نه چې څنګه چې مې ذهن کار کړی ده الله تعالی داسې چې په خوب چې غزل نه جوړ سي او ویټ څه مثال بیا ولیکم دغسې مثال په یاد باندې درته هغسې خو مثال لکه دی هم دغسې ده چې د ډېر له کم عمر نه چې ما ته کومه اخ کېږي کومه ما یاداشت دي خو چې زه چې ورته په ښه بد پایدلی یم د دا شاعري او د ده میلمانه له هغه مثال دا خلک دلته رادرومي او دا هسې په مروت یوه خبره کوي چې دا پلانکای میین ده نو دا غزل لیکي دا داسې ده او دا دیرې ده تاسې خوړلی ده نو په دغه حوالې سره عصمت الله به دي ته څه وایي داسې دي چې یو شعر ده که پاکه مینه کوم مینه خلق پېژني نو که پاکه مینه کوم مینه خلک پېژني نو ستایل د حسن چې کوم راباندې تور ولګي ستایل تا حسن چې کوم را باندې تور ولګي ستایل د حسن چې کوم را باندې تور ولګي نو د دا مطلب ده چې شاعري صرف په مینتوب باندې نه درغلی دا د زړه سره تعلق لري نو شاعري هر سړی کوای نه شي چونکې مثال داسې چې دو خو وایي کنه چې دا د پوهې لا زده کړې لا د هغه خبره ده خو ما خو چې خپل چوره ذهن کار کوي زه خو وایم چې دا د الله تعالی له لورې نه یو هغه ده چې خدای پاک سړي ته ذهن چې ورکړی لاخ کړی دا هغه خبره ده دا مثال د الله تعالی یو خپل هغه ده چې ما ته چې کومه چې سلسله ده لا کومه کوم د پلار کتابونه لا هغه مې کتلي دي خو بس دا قدرتي الله تعالی سړي ته ذهن د پلار یو شعر د اکثر ما ته یاد ده چې دا خو ستا دیدن ته ناس عصمت الله یم دیولونه دیدن ته ناس عصمت الله یم دیولونه خو سپرلی کلي کې ډېر دي نو د کلي ذکر خامخا چې سوی د ماشاءالله تاسو کلی د په سکون لیول باندې د په پښتو لیول باندې ماشاءالله په زرخیزې علاقې لیول باندې دغه علاقې چې نام ده نو آبادي څه ویل غواړي دا دی چې خدای دې نه وکړي چې داغ دې په عزت شم خدای دې نه وکړي چې داغ دې په عزت شم مینه پېژنم د نفس تابعدار نه یم مینه پېژنم د نفس تابعدار نه یم ډېر ښه نو تا ته داسې پلار یو کلام رباعي لا داستان چې هغه مشهوري چې د تا پلار مثلا دمساز مروت په د میداني مجلسونه کول او هلته خو به میداني مجلسو چې ما ته داسې یاد زه وړوکی وم سرکۍ کمال صاحب هم زم دا ډېر وړوکی وم داسې قدرون خو ما د دغه شعر و شاعري سره مینه محبت و نو هلته به په موقع دو غزل یو تر بله مقابله وه د شاعرانو نو دمساز مروت ته بیا په میدان چې چا به داستان ورکړه چا به روباعي ورکړه چا به غزل ورکړه ایو د تاسو علاقې شاعر ده ورته یې رقیبه مقابله د زهور کوه دا خو ستا ومه کیسه د زهور کوه مهتاب صاحب د تاسو علاقې ده نو کلیوال مو تربور مو نو دا د په د شاګرد ده بلکې تربور د شاګرد ده او دا د موقع مناسبت سره په التلی کلای سوی ده موږ ته چې څوره خلکو دا معلومات راکړي دي نو د آباد داسې یو کلام دی چې از زیات مشهوري او خلک یې خوښوي لوبی لا مرثیایي لا غزلي لا کیتایي لا روباعي دی خو ډېره چپړه شاعري ده خو ما خپله دا څو شعرونه ده ډېر خوښ دی لکه یو خدا ده چې وته چې تا کمسل غوندې لنډه کیسه وکړه ډېر ښه تا کمسل غوندې لنډه کیسه وکړه پښتانه په صبر ناست وي ګوري وار ته دا ډېر خوږ هغه ده لکه شعر ده دا د یوې روباعي یو شعر ده لکه خو ما ته خپله ډېر خوند راکوي داسې لکه یو هغه ده دا چندوخیل چې دمساز یې ویلی و چې تا چې پټ کړلو له ما نه په حجاب مخ تا چې پټ کړلو له ما نه په حجاب پټ لکه شي چې تور ورېځو کې آفتاب پټ سپرلی خیل چې درته ناست به ایله نه وای
بې وفا چې دې راکړی وای جواب پټ. دا لکه ډېره خوږه روبایي ده، ټولو خو ماته یاد نه ده، خو لکه دا څو شعرونه ما هغه خانبادر لیونای نام به دې اورېدلی یا چند خیل هغه ویله چې زه ډېر کم عمر نه چې دمساز یې دا ویلی و، خو لکه ډېر خوږ کیسټ سړی و، خو لکه دا شیان ماته یې غه راسې ویلی چې ناست دي، لکه هغه بعد ویلي چې زه لکه لیونای سم ناغس نه، خو لکه دا شعرونه ما دغسې ذهن ته. داسې د پلار یو داستان دی چې څو ټکي تا ته یاد دي؟ یاره داستان خو نه راته یاد، خو یوه بله هغه روبایي ده چې د عشق فریاد په کښلو اثر نه کړي، د عشق فریاد په کښلو اثر نه کړي، هر سړی د بر عمل ده وخت بدل ده، څوک په لور د پرځېدلي نظر نه کړي، تش کچکول به ګرځوي ګور ته به لاړ شي، تش کچکول به ګرځوي ګور ته به لاړ شي، څوک د خدای ملنګ د کښلو دا در نه کړي، او محبت کې هر تکلیف را باندې تیر شو، محبت کې هر تکلیف را باندې تیر شو، خو جانان زما په صدق باور نه کړي. خو څو شعرونه نور سته دي چې سپرلی خیل وایم چې صبر مې تمام شو، سپرلی خیل وایم چې صبر مې تمام شو، چې ساده مینه مې خلک خبر نه کړي. ډېر ښه. ګرانو کتونکو، تاسو به د عصمت الله سپرلی خیل صاحب نام اورېدلی، بلکې کتابو چې به شریک کتلی، مخکې خو د ټیپو وختونه او دورونه ډېر خوند بیا کوو، او د ده شاعري مو به د دمساز مروت په اواز اورېدلی، د هر چا په اواز، خو نن مخامخ ماشاءالله دا د تاسو ته په د انجم پروډکشن په شیشې باندې ښکارېږي، ټوله دنیا ویني. موږ دغه دپاره دلته راغلي یو چې د موږ علاقې کوم مروت ستوري دي، شاعران دي، د ادب ستوري، چې دا خلکو ته په شیشې او په سکرین باندې وښو. ځینو خلکو یې نمونه اورېدلي دي خو کتلي نه دي، ابا د ډېرو خلکو نام اورېدلی ده، خو چېرې کته چې عصمت الله صاحب به څرنګه ماشاءالله نن مخامخ ناسته، نو د تاسو په حوالې سره ماشاءالله تاسو څو وروڼه یو؟ موږ شپږ یو، لکه ټول وروڼه دوه، لکه هغه دي مېرني وروڼه مې دی څلور، موږ خپل یو، خو الحمدلله چې ګډیو سره ښه اتفاق ښه خوږلت موږ چې دا خبره نسته چې دا داسې ده لا دا خبرې نسته، چې الحمدلله ښه په خپل کور چې په یوې هغه چې اوسېږو الحمدلله ښه اتفاق ښه هغه مو ده الحمدلله. اکثر زه چې شاعران وینم ډېر زیات غریبان یې، غریبې کورنۍ تعلق لري، تاسو څه وسایل سته، مځکه لا جایداد؟ الحمدلله چې الله تعالی ښه جایداد راکړی ده او ښه وخت الله تعالی راکړی ده، مثال لکه ښه وخت ماړېږي په خپل مځکې چې خدای پاک دوره مځکه را ده چې د یار دوست قدر پچې کوو، لا د میلمه لا د هغه عزت لا قدر پچې کوو، خپله مو ښه وخت پچې تېرېږي مځکې چې ها دې باوجود الحمدلله چې یو ورور مې لکه باره ده، دوه جې نوکران دي، یو په یوټیلیټي سټور چې ده او یو په ایرفورس چې ده، د نوره مثال مځکه الحمدلله ډېره مو د خپل وخت تېرېږي، خپل ټیوبویل هغه مثال لکه د موږ سپرلي کلي خلک چې ټول چې دي الحمدلله ټول جایدادي دي. تاسو نه خو آباد څخه پامه پانه ده، دا د مخامخ ناسته داسې غلطه کیسه له سخته کیسه، ځکه چې تاسو پلار خو ټوله دنیا قدر کوي، نو تاسو له طرفه داسې سخته کیسه خو پلار ته نه کړي چې ده ته تکلیف ورسېدلی؟ نه الحمدلله موږ خو ډېر کوشش کوو، هر سړی دا کوشش کوي چې یاره پلار قدر له عزت وکړو، نوره داسې معمولي جنګ جګړه داسې خو مثال خامخا کېږي، خو الحمدلله چې موږ ډېر کوشش کوو، اوس خدای بیمار ده مثال لکه موږ هر قسم چې کوشش دا کوو چې یاره د زړه ته تکلیف نه ورسېږي، لا دی خفه نه وي، داسې کیسه کوو کور چې داسې حالات له هغه جوړوو، د وروڼو منځ چې مثال لکه الحمدلله غونډ داسې کوو چې یاره خو ده ته بیا په ښه داسې کار کوو. د ده یو شعر ماته یاد ده چې وایي خله چېرته په کار به درله درشي، عصمت الله څه د سپلمکې لرګی نه ده، سپرلی خیل څه د سپلمکې لرګی نه ده، که ژوندون و خامخا به دې په کار شي. برحیم موږ داسې اورېدلی چې کوم اورېدلی هغه خو چې چېرته مخامخ شي نو د رښتیاو درواغو پته ولګېږي. د تا خپل یو داسې کلام چې ته وایې چې ما خپله شعر و شاعري سره مینه ده؟ یاره ما اول خو دا یو څو شعرونه زه پیش کوم د خلکو په خدمت چې دا وتی چې څوک په خبرو مړوي څوک په کتو مړوي، څوک په خبرو مړوي څوک په کتو مړوي، څوک یې په ویښه کړل ساتي څوک په ودو مړوي، جانان محفل ته چې رادرومي ډېر قتلونه وکړي، جانان محفل ته چې رادرومي ډېر قتلونه وکړي، الله دې خیر کړي څوک په تلو څوک په راتلو مړوي، د ظالمانو ظلم هیڅ پته نه لګېږي، د ظالمانو ظلم هیڅ پته نه لګېږي، دا خوار مین به چې دا کښله یار تر څو مړوي، دغه منم در سره زه به کښل یار پرېښایم، دغه منم در سره زه به کښل یار پرېښایم، خو زه چې یار پرېږدم ما خپله پښتو مړوي، زه خو له دې نه بل کم عقل په دنیا نه وینم، زه خو له دې نه بل کم عقل په دنیا نه وینم، د محبت بل شوی اور چې په پوکو مړوي، مین به ځان تراړه کی تا دیدن به پرې نږدوي، مین به ځان تراړه کی تا دیدن به پرې نږدوي، پتنګ ته ګوره چې خپل ځان په سرو لمبو مړوي، ظالمان ډېر دي په دنیا چې خو له کښلو نه کم،
ظالمان ډیر دي په دنیا چې خو له کښلو نه کم بل اسکروټې د مینو پاس په زړو مړوي او شمال شاعر دې زیاتي ډیر توبهګار کړی یمه شمال شاعر دې زیاتي ډیر توبهګار کړی یمه رقیبه خدای دې که په نیمې شپې په غلو مړوي مثال بل اتې چې بل پسې سترګې غړوي خپل ګناه نه وینې بل پسې سترګې غړوي خپل ګناه نه وینې ما ته دې ولګېده پته چې اشنا نه وینې خدای خو له هر چا زورور ده داسې ولې کوې خدای خو له هر چا زورور ده داسې ولې کوې چې په کمزوري کوې ظلم پاک الله نه وینې چې تل پردي حقونه خورې لاسونه نه تم کوې چې تل پردي حقونه خورې لاسونه نه تم کوې زما خو خیال ده چې خوښي به په دنیا نه وینې ټوله ورځ تېره کې د خلکو په عیبونو پسې ټوله ورځ تېره کې د خلکو په عیبونو پسې بل سړی غل درته لیده سي خپله غلا نه وینې زړګیه ماته خو ته ځکه لیونی لیده سې زړګیه ماته خو ته ځکه لیونی لیده سې چې د وفا په امید ناست او جفا نه وینې شمال شاعر دې په زمدینه باندې وسوځاو شمال شاعر دې په زمدینه باندې وسوځاو خدای خو د یاره روح په تپو کا چې دا نه وینې نو دا جیو شمال صاحب د عصمت الله سپرلی خیل صاحب بچای ماشاءالله الله پاک یو الهام ورکړی یو ذهن ورکړی دا چې موږ فخر پکو خبرې ډېرې زیاتې دي خو په اخر کې یو څو ټکي کول غواړو د تا با په حوالې سره چې دای د خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې د خپل شاعري په حوالې سره د امن په حوالې سره چې شاعري ښه شای ده نه شای ده خلک دې لیکي نه دې لیکي غزل د خلک کار وي نه دې اروي ځینې داسې خلک څه وایي دا غزل چېرته اروي ځینې داسې خلک شته چې د غزلو بغیر بل څه شی اروي نه یو سکون ده پکې یو هدایت ته پکې یو نصیحت ته پکې د زمانې په حوالې سره د وړوکي کلچر نسل په حوالې سره د کلچر په حوالې سره نو عصمت الله صاحب یو څو ټکي تا نه کول غواړو نوره تفصیل به دې بې بچای دا شاعري چې په مانا دا چې یو ورته انسان پیدا تللی ده دا ورسره راغلی بیا موږ دا ورته وایو نورو شاعرانو ته چې تاسې دا خپله شاعري په خپله کړه مه کړه بل نه مشوره واخله په دې لکه بل به درستي ته ښایي چې وځي چې شای صحیح وځي دنیا ته لکه دیوال تاسې به لوېدلي نور مطلب دا ده چې مشران شاعران هغه درستي ورته کوي خو دو دې په دې نه شرمېږي ورځي ده زما باباجي دا خبره وکړله چې مثال د شاعري چې څرنګه انسان راغلی ده هغه سره مثال د شاعري هم راغلی ده او مثال کوم د کشران شاعران چې دي لا مثال جونیئر دی دغه د مثال سینیئر شاعرانو ته وردرومي درستی دی کوي د غزلو لاغه په دې باندې د خفه کېږي نو دا مثال صحیح کوي دی دا مثال نو مثال دا هغه د کوي درستی دی کوي غزل په دې د خفه کېږي نه چې مثال د سینیئر شاعر ته ورسي چې یاره دا غزل ما ول څرنګه دا غلط ته لا صحیح ده نو دا مثال ډېره ښه خبره ده ډېره مننه د عصمت الله صاحب له خولې دا کومه خبره تاسو واورېده خاص کر د شاعرانو لپاره د ده حجرې چې ناست یو د دا خپل میلمه نوازي د پښتنو کوم روایت ته چای راله بسکوټ راله موږ د پښتنو ته که مژه لال کې خو چې چای ساتې نه یې کړی نو وایي چې پلنګي ته ورغلم چای نه وه وربسلې نو دا تاسو مخ چې ثابته ده چې موږ څرنګې راغلو د انجم پروډکشن راپورټران راغلی ټیم یې راغی عصمت الله صاحب له کور نه چای وروته شمال بی موږ د تا شکریه ادا کوو د تا پلار هم شکریه ادا کوو او دعا کوو بلکې ټولو ملګرو ته ټولو مسلمانانو ته دا موږ ریکویسټ ده چې عصمت الله صاحب د موږ چې کوم سینیر شاعر ده الله پاک ته صحت ورکړي ذوالجلال دې له هرو کشلونو وساتي ځکه چې داسې کسان په لکاو چې یو پیدا کېږي په قومو چې کله کله نه خو په یو نیم قوم چې پیدا شي نو دا د موږ مروتو یو ادب ستوری ده د موږ د سترګو سړوالی ده او یقینا چې د غزل موږ ورو ادبي غزلې دي چې کوم چې د غزلو حوالې سره عصمت الله صاحب خبره وکړه او بچي شمال به یې وویله نو د نن سبا شاعري چې کوم دا ځان سره ولیکي او ګلوکران یې وایي نو ګلوکرانو ته موږ دا ریکویسټ ده چې
چې داسې غزل ما وایو چې څوک کورو چې نشي غږوای لایبار نشي غږوای ځکه چې نن سبا د میډیا دور ده فیسبوک دور ده چې ته غزل د خولې نه وباسې ټوله دنیا واروي ځینې شاعران پیسو دپاره ووایي عصمت الله صاحب نو غزل خامخا بدنامۍ کی شاعر ورسره بدنامۍ شي نو روغه شاعري چې چیرته هي ځکه چې شاعري د انسان سره تړلې راغلې ده نو تاسو دا کوشش کوئ چې څوک شعر و شاعري لیکي د اصلاح کوي په بل سینې دې ګوري په دې شرمېږي نه او چې څوک دغه صلاحیت لري نو د رجي مشر نه لکه یو شاګردي دی چې کوي لکه څرنګه چې وړوکي بچای صاحب عمل مولوي صاحب ته ورشي مولوي صاحب نه بعد بیا سکول ته لاړ شي نو داسې یوه ورځ الله پاک دا غوټ افسر ولګوي نو د غزلو اصلاح کول پکار دي ردیف او قافیه باندې پوهول پکار دي د غزل د ګوري چې کم بیش څرنګې ده او څرنګې نه ده نو موږ د عصمت الله صاحب د تا ډېر شکریا ادا کوو الله پاک ته صحت درکړي الله پاک ته د تا زمن دغسې د تا تابعدار لري او موږ شمال به ته دا وایو چې تاسو د خپل والد صاحب خیال ساتو او اخري چې د ټول اورېدونکو ته ایمان طرف الله تعالی طرف ایمینه ډک سلامونه د تا بابا جي چې څه ویله د هغې وضاحت لږ کړي ته موږ ته په یو وایي چې ما ټولو اورېدونکو کتونکو ته د ما زوی له طرف نه د مینې ډک ډک سلامونه دا د موږ مروتو دا څومره چې زندگی سره تړلی شی ده شیرسان صاحب موږ د تا شکریا ادا کوو عصمت الله صاحب د سپرلی خیلو مشر بلکې د ټولې علاقې یو پہچان یو ستوری یو د ادب نام چې تا ته درکړی سوی ده نو موږ په تا فخر کوو د تا غزل د تا دستونه روبیانې چاربیتې دا موږ اورېدلي دي بلکې ټولې دنیا اورېدلي دي نن په سکرین باندې عصمت الله سپرلی خیل صاحب تاسو وینو اوس سره د بچای شمال صاحب چې هغه هم شاعر ده الله پاک ماشاءالله الهام ایښته کړی ده نو موږ دا ثابته کړه بلکې ومومنله چې که دا یي اعلاني نو ماشاءالله د ده چې کومه پیړۍ ده دا به چلیږي شعر و شاعري به برقراري نو الله پاک ته دو کور چې برکت واچوي زور جلال د نور عزت ورکړي الله پاک ته تا ته صحت درکړي عصمت الله به دي امین او جی امین او الله پاک ته تاسو له کشلونو وساتي چې د موږ انجم پروډکشن له طرفه د موږ کیمرامین فرمان صاحب وزیر عظیم پیلې رپورټر او شیرسان صاحب خوځک صاحب چې کوم راغلی ده هغه په چهرې باندې موږ ته معلومېږي چې د شاعران وویني چې بیماران نو د زړه ته درد رسېږي نو شیرسان صاحب درد هم موږ هم سو نو په اخر چې ګرانو کتونکو دا پروګرام ټول دنیا به ګوري موږ د تاسو پر دا پروګرام ریکارډ کړی چې عصمت الله صاحب تاسو په خپله باندې وینو سره د بچای چې کوم ده شمال به هغه مو ولیده چې ماشاءالله شاعري الله پاک یو الهام ورکړی یو صلاحیت یې ورکړی ده نو موږ په دې باندې فخر کوو نو په اخري چې اجازت غواړو عظیم پیلې رپورټر کیمرامین فرمان وزیر د انجم پروډکشن له طرفه وسلام